چې شیخ طیب صاحب دا ویلي دي چې څوک مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کوي وایي دا حرامزاده دی. السلام علیکم ملګرو، راشئ دا واورئ. زه څه نه وایم، تاسو یې پخپله واورئ. راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو سامعینو، نن یو خوندور او مزیدار بلکې چټخیدار یو بل کلیپ هم وره د بلال دپاره تحفه ده. پکې د بلال د خپلو مشرانو په تله کې نن یې لږ وګورئ. هغه دا بلال چې درته کم دانچه ښکاري که نه، کمې غوښې درته ښکاري، دا کمې چشمې اچولې دي، دا کم منګک په شکل چې درته ښکاري، دا اوږد سټ شریف یې دی. بهرحال دغه ډانچه چې درته ښکاري دا انسان نه دی. خبرې د دې مشر وایي، زه نه وایم، د دې مشر وایي نه د حق صفحه 274 په دې سکرین باندې وګوره دغه حواله. نیلوی صاحب لیکلی دی چې دا انسان چې کوم دا غوښو دا ډوکو نه د دې پټو نه جوړ دی، دا کومه ډانچه چې ده وایي دا انسان نه دی. نو گویا چې دا بلال کم درته ښکاري دا انسان نه دی. نو چې انسان نه دی نو څه شی دی؟ اوښ دی که زرافه ده او که بل څه شی دی، بس هغه به بلال خپله ځان له فیصله وکړي. نو دا د پنجپیره د بلال د خپلو مشرانو په اصولو سره داړو انسان دی نه. خوندور شو که نه؟ بله خبره مې درته کړې وه چې مزیدار دا وشو. بل مې درته خبره کړې چټخیدار ته اوس وګوره. چټخیدار دا دی چې شیخ طیب صاحب دا ویلي دي چې څوک مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کوي وایي دا حرامزاده دی، دا د حرام نطفې نه پیدا دی. دا کلیپ لږ وګورئ. جمعیت کې ډېر ښه علما دي، دینداره خلک دي، علما دي، ښه خلک دي. بعضې ملګري ډېر بېوقوف دي، د حرامې نطفې نه پیدایي. زما محترمو کلیپ هم واورېده. اوس وګوره دغه بګوړه دغه احمق بلال دی بار بار مولانا فضل الرحمن صاحب حفظ الله پسې ردې بدې وایي. نو گویا د شیخ طیب صاحب د قول مطابق دغه بلال چې کوم دی د حرامې نطفې نه پیدا دی. زه نه وایم بلکې دا څوک وایي؟ شیخ طیب صاحب دی وایي. ګورې ما ته څه ونه وی، دا ګورې ستا د کور خبره ده. دا چټخیدار هم شو، ورسره یې چې کومه دی خوندور هم راواله. خوندور د هغې دپاره دا چې شیخ طیب صاحب چې کومه دی هغه وایي جمهوریت کفر نه دی، جمهوریت کفر نه دی. او ورشه بلال به ورته کفر وایي. نو چې بلال ورته کفر وایي دی ورته کفر نه وایي. نو اوس که کفر ته کفر نه ویل د پنجپیرانو اصول مطابق خپله کفر دی، نو لاړ بلال د شیخ طیب په فتوی سره او د هغې په تورو سره د بلال دغه سټ چې کومه دی غوڅ شو او لاړ دی بلال د خپل مشر په فتوی سره کافر شو. او که نه کفر نه وي او بلال سره د هغې ملګري ورته کفر وایي او دی بیا هم شیخ طیب صاحب ورته کفر نه وایي، کفر ته کفر نه ویل، دا هم چې کومه همدغه د اصول سابقه مطابق دا ځان له کفر دی. لاړه شیخ طیب صاحب دی چې کومه دی الوزي، هغه الوزي. نو لاړله نو د دریو قولو مطابق بلال چې کومه دی مونږ په دې وتلو، مونږ سره نورې حوالې هم شته. فی الحال دا درې مې درته وښودل، د دې دریو نه علاوه نورې بم که خیری مزیدار چټخیدار ښه مصالحتدار حوالې به ورپسې ګورې.